الله جل جلاله په دې پاک کور کې راجم شویو د ماه رمضان په میاشت کې او فهم دین کورس کې 14 نمبر درس دی. موضوع بیان نن اغا دعا بعد سنت، د سنت د مون پس دعا کول. رب ذوالجلال دی نننی دلتا زمونږ د حاضری خپل عظیم بارگاہ کې په ډېر څه باندې قبول او منظور کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دعا بارک فرمائی الدعاء مخ العبادہ، بل روایت کې راځي الدعاء هو العبادہ، دعا دا د عبادت مغز دی، دعا دا په خپل باندې عبادت دی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی چې دعا په کم وخت کې زیاته قبلیږي. د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تا او فرمایل چې رب ذوالجلال د بندا دعاګانې چې زیات قبلی نو د شپې په آخره حصہ کې او د منځ نه پس رب ذوالجلال د خپل بندګانو دعاګانې قبلی. مشکات شریف باب ذکر بعد الصلاۃ صفحہ نمبر 79 باندې دا روایت موجود دی. نو دې روایت کې مراغه چې رب ذوالجلال دعا چې قبلی د فرض مون نفس دعاګانې قبلی. نو موت ته پکار دی چې د الله جل جلاله نا مونږ ډیر زیات کمزور یو، عاجز یو، خطاکار یو، ګناهګار یو، چې د الله جل جلاله په دربار کې د الله نه دعاګانې غواړو. رب ذوالجلال دې زمونږه دعاګانې قبول او منظور کړي. چون کې نننې بحث او موضوع اغا دعا بعد سنت، د سنتو نفس دعا غختل. نو زمونږ د اهل سنتو په نسبت باندې دعا د سنتو نفس هم جایز ده او دعا د فرض نفس هم جایز ده. او بیا مونږ اهل سنتو معمول هم دادي چې کله فرض منځ کو هم دعا غواړو د رب ذوالجلال نه، چې سنت منځ کو هم د رب ذوالجلال نه دعاګانې غواړو. خو بیا د کم فرض من نه پس چې سنت نشتا، بیا اجتماعي طور باندې مونږ طویل دعا د رب ذوالجلال په دربار کې د خپل ځان د پاره، د والدینو د پاره، د رشتہ دارو د پاره، د نظام مصطفی په دې ملک د راتلو د پاره د رب ذوالجلال نه اوږده دعا غواړو. او دغه رنګه د کم فرض من نه پس چې سنت دي او یعنی د ماسپخین منځ، د ماښامي منځ او د ماسخوتنې منځ، د دې دریو منځونو نه پس د فرض منځونو نه پس سنت دي. نو دغه سنتو نه پس مونږه اجتماعي طور باندې اوږده دعا غواړو. او بیا په دې کې بعضې فقهاو لیکلي دي چې د کم فرض من نفس سنت دی، نو د فرض او د سنتو درمیان کې اوږده دعا غوښتل بعضې فقهاو لیکلي چې دا منع ده. نو د دغې وجه باندې مونږ د فرض منځ او د سنتو ترمنځ مختصر دعا وکړو او بیا متصل پاسو سنت وکړو او بیا د سنتو نه پس اجتماعي طور باندې د رب ذوالجلال دربار کې دعا وکړو. ځکه چې دا یو مستحب عمل دی او سنتو نه پس په دعا باندې یو ځلې مناظره وا د استاد محترم امام المدرسین حضرت العلامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث استاد محترم ابو الفضل فضلی سبحان القادری سے او مد مقابل مولانا عنایت الرحمن سے اغي داوو لیکلا چې د سنتو نه پس دعا غختل دا بدعت دي.
او داوی راواغشتا د امام المدرسین استاد محترم سے مخته کی خودا. استاد محترم سے چې د مولانا عنایت الرحمن سے د سنتو نه پس کوم داوا لیکلی وا هغه ته وکړه. داوا باندې لیکلی چې د سنتو نه پس دعا غختل دا بدعت دي. استاد محترم سے فتاوا شامی راواغشتا او دغه مد مقابل مخته کی خودا چې بدعت هو په 15 قسم دي. صاحب د فتاوا شامی را نقل کړی دي. ددن تپوس کوي کته چرتا دعا بعد سنت تا تو واجب وې نو بیا خو تم زمونږ نه په دې دعوه کې د سنتو نه پس په دعوه کې ته زمونږ نم یو 100 قدمه مخ کې ځکه مونږ خو دعا بعد سنت تا مستحب وایو تو ورته واجب وې او کنا تو دعا بعد سنت تا مستحب وې نو بیا زم ورته مستحب وې موتاسم ورته مستحب وای. اختلاف نشته دی مناظره کولو ته ضرورت هم نشته او کنا ته سنت نه پس دعا ته مباح وې نو بیا هم زموستا ترمنځ دومره اختلاف نشته. خو کچرتا تو سنت نه پس دعا ته مکروه وې تو سنت نه پس دعا ته حرام وې بیا زموستا درمیان کې اختلاف پیدا شو اختلاف شته دی نو موتا بیا مناظره کو. کته سنت نه پس دعا کول دا مکروه دی دلیل ځونی به پیش کې. کته د سنت نه پس دعا کول حرام دی دلیل قطعی به پیش کې. او تا صرف بدعت لیکلی صاحب د فتاوا شامی خو بدعت په 15 قسمه دی. اوستا خو خد چې دی کې د کم یو مرتبه ته انتخاب کې. مولانا عنایت الرحمن صاحب چې د امام المدرسین دا بیان او تقریر ووریدو لک څه وخت پورې خله بند و. خدا امام المدرسین د دې خبرو د یوې خبرې جواب اخره پورې ونکو. صرف اخره کې دا وې چې د نن نفس کم زیتا تاسو مناظری ته ځه. مولانا عنایت الرحمن سے وی نو زب مناظری ته نه درځم. استاد العلماء امام المدرسین سے ورته فرمایل چې زه خو با د احقاق حق د پارا هر میدان ته هر مناظری ته حاضریږم د اظهار د حق د پارا په اعتدال سره بخپل دلیل پیش کوم او د اظهار د حق د پاره با هر میدان ته حاضرېږم. باقی ستا خپل مرضی ده لیکن ته چې زما مخې ته راځې میدان مناظرې ته نو زه پې خوشحالېږم. کم از کم ته په خبره باندې هم پوهېږي په کتاب باندې هم پوهېږي او ستا چې کوم نور ملګري دي هغه نه په خبره پوهېږي نه ستا غونته علم هغې سره شته دی. باقی ستا خپل مرضی ده که مناظرې میدان ته راځي او که نه راځي. خو د هغې نه پس مولانا عنایت الرحمن صاحب په خپله خبره باندې په خپله وعده به آخر وخته پورې قایم او د استاد المناظرین او د امام المدرسین مخې ته بیا چرته هم د مناظرې دپاره رانغی. ځکه د سنتو نه پس دعا کول دا یو مستحب عمل دی او د دې په استحباب باندې زما د ناقص علم مطابق ما سره په اول ډېرې حوالی دي او بیا خاص کر د دې د کتابونو د اهل دیابینو او بیا زمانه چې کوم په علم او عرفان کې زیات خلق دي علما دي هغې سره په بیا ډېرې حوالی دي. اکثر فقهاو لیکلي دي چې کله د کوم مون نه پس سنت وي نو القیام الی سنت متصلا بالفرض. نور النظام لیکلی 80 صفحه باندې چودرېږي به سنتو ته متصلا د فرضو پسې او بیا په اول نمبر حاشیه باندې د نور النظام لیکلی دي چې مستحب عمل دا دی چې کله فرض منځ کې او سنت ورپسې وي نو مستحب دا دی چې ته به سنتو ته ودرېږي. ځکه وایي حضور مبارک به چې کله سلام وګرځولو نو دومره به نه کېناستو صرف په اندازه به دومره کېناستو د اللهم انت السلام ومنک السلام پورې. دغه رنګه تحتاوی شریف کې دي فالاولا تاخیر الاوراد یعنی سنت
سنتو نفس پل اوراد وظیف ویل پکار دی الاشتغال بالسنت اولا من اشتغال بالدعاء مشغوله کېدل په سنتو کې دا اولادی بهتر دی افضل دی په مشغوله کېدلو د دعا نه خلاصة الفتاوا جلد نمبر 1 صفحه نمبر 105 دغه رنګه فتاوا فریدیه کې دی چې سنتو نه پس دعا غوښتل دا بدعت نه دی صفحه نمبر 412 او دغه رنګه که د سنتو نه پس وي څوک 3 کرتم دعا غواړي وای دام جایز دی فتاوا فریدیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 331 دغه رنګه د دې یو بل کتاب دی ما سره شته دی د اشرف علی تحانوی سے کتاب نماز کے فضیل و مسائل هغې کې لیکلي چې د سنتو نه پس دعا غوښتل دا یو مستحب او مستحسن عمل دی دغه رنګ عالمگیری کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 85 دغه رنګ الفقه علی مذاهب الاربعه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 330 باندې چې د سنتو نه پس دعا غوښتل جایز دی د سنتو تر فرض او تر منځ ناس ته اوږدې دعاګانې اوراد او اذکار لوستل دا مکروه دی نو د سنتو نه پس دعا کول دا یو جایز دی یو درست یو مستحب عمل دی او ډیر حواله جات دی په دې باندې چې دا مستحب عمل دی رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو له دین متین باندې صحیح مانو کې د پوي او بیا د ابلاغ او د تبلیغ او پورا دی رب ذوالجلال قرآن حدیث باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی